په ټول نه مخه خو زه ستا کور ودانه یم، ستا د چینل کور ودانه یم، ستا راغلی د زموږ مسلې د هایلایټس کې له هغه بعد چې دا کومه ستا پوښتنه وکړه بالکل دغسې دی چې زموږ کم تماشبین دی چې موږ په پاکستان کې څومره هم ګراونډو ته تللي یو نه هلته بیخي ډېر زیاته سهولیات دي. موږ تماشبین په ټول پاکستان کې دومره تماشبین یو ګراونډ هم نه لري کوم چې څو څوري زموږ ژوب لري چې دلته لري. د هغه دپاره دلته دا ځینې خو څه کوي سړیان نه دغه بغیر زموږ خلک چې دي دلته په ولاړو باندې جاوید بھائی افسوس موږ ته هر کله راځي چې موږ په پاکستان کې اکثره ګراونډو ته موږ تللی یم. زه فوټبالر د دغه ژوب د ښار د ټولو غټ کلب کې لاړی یم ایز کپټن مجیب رحمان. زه دلته بازي کوم، ما په ټول پاکستان کې بازي کړې دي، فوټبال مې کړی دی، هر ځای ګراونډونه مې لیدلی دي. کله چې زه د بار ځای ګراونډ وینم زه ډایرکټ اول دا سوچ وم چې یاره زموږ ګراونډ څومره ویرانه پروت دی او دا ګراونډ وګوره. نو ستا د چینل په توسط باندې مونږ چیف منسټر بلوچستان، ایډیشنل سیکرټري، چیف سیکرټري بلوچستان، سپورټس منسټر شو او سپورټس سیکرټري شو، ایم این ای صاحب شو زمونږ د علاقې غا، متعلقه ایم پی ای صاحب شو او نور چې څومره لکه سپورټ ډپارټمنټ شو څومره متعلقه حکام دي هغو نه موږ دا برپور درخواست کوو چې زموږ د مسله د سیریس والي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې واخلئ قدرمندو کتونکو. جاوید افریدي ما د اواز ټي وي په شیشه باندې یو ځل بیا ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر شوم. کتونکو دا مهال زه موجود یم علاقه کویټه ژوب کې موجود یم. کتونکو بیکګراوند کې چې کوم دغه ښایسته چې کوم ګراونډ تاسو ګورئ زیاته د افسوس خبره ده سپورټس میدان کې که تاسو ګورئ یقینا زموږ ینګ جنریشن ټول مطلب زیاتره توجه کرکټ، فوټبال، ټینس مطلب یعنی د ځان مشغولتیا دپاره چې کوم دغه لارې اختیاروي. په سکرین مخامخ چې کوم ملګري تاسو ته ښکاري عبدالمالک بھائی دی، د ده سره خبرې اترې کوو. کتونکو ویډیو هر ملګري مخکې شیر کوي چې الله حکامو ته ورسیږي، څه ستونزې دي، څه ګیلې دي، څه زمونږ مطلب څه به وایو حکومت نه غوښته ده یا ریکویسټ کول دي، خو ویډیو شیر کول ستاسو کار دی. عبدالمالک بھائی سلام درته کوم، اواز ټي وي چینل کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم سلام جاوید صاحب، ستا ډېره مننه کوو، ستاسو د چینل ډېره مننه کوو، د اواز ټي وي ډېره مننه کوو چې موږ له مو خپل وخت راکړو، موږ له مو وخت ویستو او د خپلو فرایضو سرکولو ته مو ځان حاضر کړو. کور ودانې درته وایو او زمونږ چې دا کم پروګرام شروع دی په دې سټیډیم کې جاوید صاحب دغه سټیډیم چې کوم دی دا د عرفان قاسی په نامه باندې دی، دا په 89 کې جوړ شوی دی. په 89 کې جوړ شوی دی. په 89 کې هم دغه په ایمرجنسي بنیادونو باندې جوړ شوی دی. په دې باندې د لیولینګ بیسیک کار نه دی شوی بالکل زمونږ د اطلاعاتو مطابق. نو دغه دا لیولینګ د وجې نه چې کوم زمونږ ډېر انجریز کېدي هغه کېدو، نو د لیولینګ بیسیک کار مونږ لګیا کړی دی او دې سره سره د 89 نه په دې باندې د ریپیرینګ اډو کار نه دی شوی، نه چا وله فنډ ایښی دی. خو په 2022 کې چې کوم دی د دې دپاره 7.5 کروڑ روپۍ فنډ کېښودل کېدو د ریپیرینګ دپاره او په د دې سروې وشوه، باقاعده هغه پیسې رالي. خو دلته د خلکو د ذاتي مفاداتو د وجې نه بالکل چې هغو په خپله مرضۍ باندې دا پیسې غوښتلې، چا کوم ټیکهدار له غوښتلې، چا بل چا له غوښتلې، د هغو د کشمکش د وجې نه دا پیسې زمونږ غلیب شوې. نو دغه ګراونډ چې کوم دی دې ته د کومو صوبو نه خلک راځي او څومره میچونه پکې کېږي، په دغه هکله دو خبرې. په دې ګراونډ کې دا چې جوړ شوی دی په دې کې تقریبا د 90 نه یا د 92 نه دلته آل پاکستان چې کوم ټورنامنټس دي د فوټبال هغه شروع دي او د پاکستان چې کوم ټاپ ټیمونه دي کنه چې د پاکستان پریمیر لیګ حصہ دي کنه هغه ټیمونه نه هغه د پریمیر لیګ حصہ دي، لکه مسلم چمن شو، افغان چمن شو، لکه بلوچ نوشکی شو، بلوچ کوټه شو، داسې د پنجاب ټیمونه شو، د کی پی کې نه پېښور پولیس شو، نور ټیمونه. یعنی د پاکستان کې چې کوم نامتو ټیمونه دي هغه په دې ګراونډ کې لوبېدلي دي، دلته راغلي دي. خو اوس زمونږ بدبختانه مسله دا شوله چې دلته زمونږ سره د ټیمانو دپاره بیسیک فیسیلیټیز نشته دی. عبدالمالک صاحب ډېره مننه. دا راته ووایه چې د نورو علاقو نه خلک راشي، خاص کر زمونږ پېښور کې کتونکو زه اکثره ته پېښور کې چغې وهمه د حکومت نه ګیلې کومه، دې علاقو ته چې تاسو راشئ نو یقینا زمونږ پېښور به درته د ګلونو خر ښکاره شي.
دا راته ووایه چې د پېښور نه خاص کر خلک راشي هلته کې چې کوم ګراونډونه دي نو یقینا زه یم چې هغه ډېر ښه دي دې په نسبت خفه کېږي به نه رانه که نه د پېښور نه چې کوم خلک راشي یا پولیس راشي یا نور چې کوم د هغې څه وایي نه څه محسوس دی چې دا څنګه ګراونډ ته راغلو دا خو ټول مات دي تماشبین چې کوم ځایونه دي یا نور نه پرسنالټي شته دی نه چې کوم د ګیټونه شته موږ خو ډایرکټ رانه تلو که په دغه هکله تاسو چې هغه ځای نه خلک راشي پېښور نه نور علاقو نه هغې څه محسوسوي او څه وایي دلته کې هغه ټیمونه مونږ ته راځي خو د څو کلونو نه هغه ټیمونه مونږ ته نه راځي اوس هغه د دغه ایشوز چې کوم مونږ ته پیښ شوي دي که نه د 10 کلونو یا د 8 کلونو هغه ټیمونه هم چې کوم دي زړه یې غواړي چې دلته راشي دلته لوبه وکړي دلته ښه تماشبین دی دلته ښه سپورټسمینان شته ښه ټیمونه شته ښه منیجمنټ شته ښه کمیټیانې شته خو د ګراونډ چې کومې فیسیلیټیانې دي یا سپورټسمین ته چې کومه فیسیلیټي پکار ده هغه فیسیلیټیانې نشته په دې کې به زه یو 2-3 فیسیلیټیانې درته هایلایټ کړم لکه دلته مونږ سره د ګیسټ ټیمانو دپاره ځای نشته دی کمرې نشته دی دلته د ګیسټ ټیمانو دپاره مونږ سره د څښلو اوبه نشته چې کلاړي ته مونږ د څښلو دپاره اوبه ورکړو که نه دلته زمونږ سره د باتروم فیسیلیټي نشته دی دلته زمونږ سره بل داسې فیسیلیټي نشته دی تماشیان دلته چې کوم دی جنګلي سلام جاوید بھائی خوشحاله اوسئ مونږ ستا ډېره شکریا ادا کوو او ستا د چینل مسلې خو تا ته زموږ د کمیټۍ غړی عبدالملک صاحب بیان کې مسلې خو زمونږ ډېرې دي او زمونږ له الله کم دا ګیله ده او ریکویسټ ورته کوو زموږ د ګراونډ پوزیشن ته وینې دلته دا نه ګیټونه شته نه چوکیدار شته چې سپورټس محکمې ته ورشي بابا زمونږ چوکیداران یو حل یې نه راباسي دا ګراونډ وګوره دا ګیټونه وګوره دا ګراسي ګراونډ د الله 15 کاله یوه توجه نه د ډي سي صاحب وه نه د MP صاحب وه مونږ دا ټولو نه ګیله کوو او ستاسو شکریا ادا کوو ستاسو مونږ له ټیم راکړو زمونږ اواز تاسو پر مخ باندې ورسوئ خلکو ته او موږ ته ډېرې 7 کروړ روپۍ راغلې وې زموږ MP صاحب په دې ځای مونږ ته ولې دا به لګوو بالکل خو بیا هغه زموږ د مشرانو بیا که هغه ډي سي صاحب شي کمیشنر سي که سپورټس ډپارټمنټ سي بس د تی خوښ وي تا د ټیک قدر کول هغه یې خوښ واخلې ټیک خو دا پیسې سره دلته هلته کولې دا پیسې واپس شي اوس بیا وایي تاسو لاړ شئ وزیر اعلی ته چې دا زموږ د وس کار دی به موږ به د اواز اوچتوو په سوشل میډیا بیا به سبا روډونه بلاک کوو دلته زموږ ګراونډونه ویران شو نمرا سینټر آباد دی دا ټیم ورشه 500-600 نشیان هلته موجود دی موږ دلته لس سپورټسمین نشو پیدا کړ کتونکو والله لازم د دې خلکو سره ظلم ناروا ظلم شروع دی ورشه تاسو نور علاقو کې ګورئ پېښور کې ګورئ دغه شانتې نور چې کوم زموږ غټ هغې ګوره کتونکو د سپورټ طرف ته ډېر زیات توجه ورکوي ځکه چې زموږ ینګ کول چې کوم دی هغه ټول نشو نه څنګه چې ملګري وویل د نشو نه تماشو نه د غلطو هغه مطلب هر قسم د غلطو سوچونو نه منع شي او دې مطلب لوبو طرف ته ذهن جوړ شي چونکې دلته کې شته ګراونډونه خراب سکرین مخامخ چې کوم ملګري تاسو ته ښکاري دی هم د کمیټۍ کې د عادل خان دی دنه تپوسونه کوو کوم دا ګراونډ جوړ شوی دی 1989 کې نه هغه بعد دا ګراونډ په هغه باندې هېڅ ریپیرینګ کار نه دی شوی په کار دی چې دا کمې سړیانې دا ګراونډ لږ سره ایکسټینډ شي نه ایکسټینشن یې وسي چې ګراونډ لږ نور پراخ کړي ولې پر دغه باندې موږ یو ډسټریکټ نه دی 2 ډسټریکټه په دغه پراته دي شیراني ضلع چې کومه ده هغه هم دلې پرته ده او بل چې دا د سړیانو ته کوم موجوده حالت ویني ستا په مخ دی نه په دغه کې بالکل د کینستلو ځای نشته چې کښېني هغه بغیر موږ یو بل سکیورټي نه لرو چې دا موږ هر کار وکړو هر کار دپاره موږ بنیادي شی دی کې هلته د کمیټې ممبران وي هلته چوکیداران وي سپورټس والا وي هغه زما فوټبالرو ګراونډ ته بیمې چې بغیر نه یې لکوي زما په ګراونډ کې نشیان پوډریان دلته 24 غنټې ناست وي څوک یې نسته دا ورته وایي دا ګراونډ ځای ووځي دا د منشیاتو اډه نه ده دا یو ګراونډ دی دا ګراونډ زه په دا ګراونډ کې فوټبال کوم بازي کوم دې ګراونډ له وجې تېر کال ماته د کین انجري میلاو شوې ده دې ګراونډ له وجې ما ثابته کال ریسټ کړی دی ما علاج خپله کړی دی ماته یو چا مالي مدد نه دی کړی نو زه په وس لرم زه به پیسې لرم یو نوکري به لرم بل شی به لرم زه به علاج وکړم په دې ګراونډ کې غریب فوټبالر دی هغه خوش دغه به څه علاج وي